الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم. زبا مداسي په زخمونو کې خوله پرته ده لکه چې شمع خپلو وینو کې ویده پرته ده او زه چې د وطن هر یو نړېدلی او پرېوتی دیوال داسې ګڼم لکه چې مې مخ ته د ځوان ورور جنازه پرته ده. قدرمنو عزیزانو مشرانو د PDF چرمین او د دوی کمیټۍ او په دې جرګه کې د برشور کاریزات پوستان توبه کاکړۍ ملکان مشران او د قوم ننګیالي ځوانانو نن په یو داسې حواله باندې په جرګه کې راغونډ سوو چې د علاقې پر مفاداتو یو چا یرغل جوړ کړی. دا د قوم او د دې وطن د بچیو حق دی. دا د دې را روان مستقبل دپاره یو ښه سباون دی. خو د بده مرغه نن زموږ د ناپوهۍ د بېچاکۍ د بې اتفاقۍ له بهاره خلک راځي او زموږ په مفاداتو زموږ په وسایلو دوی لاسونه صفا کوي او د ځان دپاره ګټې تلاشوي. قدرمنو عزیزانو په وطن کې خامخا داسې حالات راځي پیش راځي د کورو د زی د خیلۍ تر مابیان معاملات راځي. دا معاملات کله کله تیزه ځي کله سختې لځي تیزې لځي توندې لځي خو پر وطن چې کله آفت له بهاره راسي له پردیو راسي د وطن شتمنۍ غلا کوي د وطن مفادات چور کوي. ملګري خبره وکړه چې په 2.5 لکه ایکړه باندې دلته الاټمنټ سوی. دا الاټمنټ داسې نه دی چې خالي د کاغذ له لارې پر کاغذ په قانون کې دا ولیکل سو او دوی دا شی داسې شو کړی دی چې دا سټیټ پراپرټي ده پر دې به موږ یو چا ته الاټ ورکوو بیا به قانون او اصول د پاکستان یا د دې ملک یا د دې صوبې د ماین اینډ منرلز د DMD د قانون مطابق به چلیږي. عزیزانو موږ ته معلومه ده چې له هسپتال راواخې تر تاڼې تر کچارۍ تر DC افیسه تر بله در بله یو ځای قانون نشته خو چې تر ټولو توره شپه د هغه به DMD کې توره شپه په DMD کې د چا زه د خپل نامه پوښتنه کوي هغه له تا ته وایي چې په جیب کې په صدرۍ د خالي ده که د یو شی راخستی. نو داسې په یو دی افت کې چې موږ ورسره مخامخ یو زموږ عزیزان د برشور د توبې کاکړۍ دا زموږ یو کور دی که څه د کاریزات وي که د بوستان یې که د توبې و د برشور یې دا زموږ یو ټاټوبی دی زموږ یو وطن دی زموږ داسې خوا په بدی چې لکه په خپله کوڅه په خپله ګلۍ سیمه خوا بدی. نن چې د کم آفت سره د توبې د برشور د ګلستان د کیله عبدالله عزیزان له کومه حالاتو سره د ستړي سره مخامخ دي او بل خواته دا وطن باډري سیمه ده دا ډیرې سکیورټي رسک لري ډیرې پریشانۍ لري. دا مدنیات داسې نه دي چې له اوسه پیدا سوي دي دا له موږ د نیکهګانو د بله د 100 کلو پراته وو او دا نه دی چې دا اوس 13 کال یا 2 کاله مخکې الاټمنټ سوي دي دا الاټونه سوي دي د دې تیاریانې عزیزانو ډېرې مخکې شروع وې. تی به شاوخوا د توبې کاکړیو د توبې اسکزۍ خلکو لیدلې چې څونه غټ غټ دیوالونه درته وویل سو. باید زموږ ته پکار دا و موږ د یو مهذبې معاشرې خلک یو زموږ مشرانو زموږ سیاسي خلکو په هغه ټیم سوچ کړی وای چې ما ته برګ دیوالونه ولکجي دا د کم کار دپاره دي. موږ په هغه ټیم کې په دا غمجن سوي وای د بده مرغه نسو غمجن. نن موږ د باغ ډیولپمنټ فورم له طرفه چې کومو ځوانانو غږ پورته کړی دی موږ د خپل تنظیم له طرفه د ماین اینډ منرلز اسوسیشن له طرفه د کاریزاتو د ځوانانو له طرفه و دوی ته هر قسم ډاډګرانه ورکو و دوی ته هر قسم د تعاون یقینداني ورکو او دا و دوی ته یو قسم تجویز پیښوو چې د توبې د برشور د تمام قومونه چې دلته پراته دي تمام عاجزان اوله واره خو دې پر باغ ډیولپمنټ فورم باندې اتفاق وکړي
چې دا یو داسې فورم وټاکل سي یو داسې فورم وګڼل سي چې دا په اتفاق باندې د دا قوم نمایندګي وکړي او د دې فورم هم بیا د شا لخوا شک لکه سترګه پسې ولاړه سي ښه وکتل سي که دا نه یو داسې متبادل فورم و دې ته وکتل سي د دې ټول قوم په اتفاق باندې چې دا قوم یې پر ملا ولیاړي دا قوم یې ملاتړ کوي بیا وزیر اعلی نه بیا د چا پلار نصیب زاره وایي چې قوم دا شملور دا سپینجري ورسره ملګري که زما او ستا په کوڅه کې تا ووټ نه کوي را ما په تا چې په فیسبوک چې خبرې کړي دي پر کښنۍ کښنۍ شیانو مو سره اخیستي نو دا غټې شتمنۍ دا غټ مفادات هم به سهار د لاسه وتلي د راروانو نسلو به بیا دا شملور زه په ډېر معذورت چې نن موږ مشران ورته وایو موږ یې واکمن د قوم بلو دا به بیا د قوم غداران ګڼل کېږي او دلته سیاسي خلک ناست دي په ډېر احترام باندې سیاسي یو قوت زموږ په وطن کې موجود دی سیاسي خلک باید په دا باندې د برشور د کاریزات د توبې د دې عزیزانو سره همت وکړي ملګري وکړي په سرکار کې وکړي دا خالي په توبه او په برشور کې نه ده موږ ته هم راپېښه د تور غر معامله په خانوزۍ کې روانه ده یو سړی راځي 3000 ټنه کروم پروت دی عزیزانو زما یو ویسي دی ینګ هلک دی هغه دا ریپورټ جوړ کړی دی یو دوه به نور خود ورسره ملګري چې دا 15000 ټنه پروت دی و غټو مایانو خولې خلاصې دي د امازون د ځنګل جانوران راغلي دي هر سړی په دا تمه دی د خانوزۍ دا کرمان به څنګه وړو 20000 ټنه کروم پروت لیکن بعد کې په ډېر مشکله به تر دا ځای راورسوله چې خالي 3500 ټنه کروم پروت دی دا پر وطن باندې دا ستړګي راغلي دي دا نه خالي په ځوانان والکږي د دا ځوانانو سره ملګري کول پکار ده د وطن دا قدرمن شملور سپین